ستاسو حوصله افزایي وکړه زمونږ خلک چې کومه دی د دې په هغه راتلو باندې بیدار شو نو دا د ټولو نازیمه خبره ده او د دې چې کومه دی هغه ښه اټیټیوډ موږ ته شو کوي دویمه خبره دا ده د خصوصي افرادو حوالې سره خبره وکړم چې په کوم فورم باندې دا زما څه چې څومره کېږي زموږ د ارګنایزیشن PFCS چې څومره وسي نو په هر فورم باندې موږ د دې اواز اوچت کړی دی خو دوی د سپورټس اکټیویټي کوي نو په هغه کې موږ دوی ښه کافي فیسیلیټیټ کړي دي یعنې که دوی فاینل کوي نو په فاینل کې نیم سامان زموږ وي د نیم نه سیوا زموږ نه یا ورته وردینې ورکو یا ورته د هغو چې کوم هغه دغه خو په هر شیز کې که چېرته ټرینینګ کېږي نو د دې نه خپله کوټه لو خو موږ پیکیج ډسټریبیوشن کوو نو په هغه کې د دې وخت خپله کوټه وي دا ما مقرر کړې ده چې د اپس نه لیټ سپوز 50 کسان کېږي نو د دې به پکې خامخا وي صحیح د ټول باجوړ نه او په دغه سلسله کې زه زیات تر داسې کومه چې د صدر صاحب نه ډېټه علمه ځکه چې مشر دا دی د دې خلکو نو د دې نه ډېټه علم اوس هم چې کومه 50 کسان ډېټه دې راکړې ده او امید دی چې هغو ته به هم ښه پیکیج میلاو شي نور را روان پیکیج چې کومي انشاءالله په هغو کې به هم زه د دې ویسه کوم البته که نور داسې یي سپیشلي زموږ کار چې کومه دی کوم ماین وکټم وي چې کوم د بارودو د لاسه دغه شوي نقصان شوي هغه خلک نو که هغه کسان داسې یي د هغو ډېټا زما سره لیکل شوي نه نو هغه ډېټا د یا صدر صاحب له ورکړي یا د ما له آفس ته راوړي زه به یې ولیکم انشاءالله چې نیکسټ ټایم دپاره د دې دپاره څه راځي نو د دې به پکې پوره ایسي زه یو ځل بیا هم چې کوم دی طاهر صاحب ته ویلکم وایم چې هغه دومره ګوناګون مصروفیاتو نه وخت ویستو او زموږ او ستاسو حوصله افزایي وکړه.